بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو څنګه یې ښه وئ؟ ټولو ملګرو امید ساتم چې تاسو به روغ جوړ ښه صحتمند وئ. ملګرو دا ویډیو دا کسانو دپاره د چا چې د فیسبوک ایډي خرابه شوي وي یا ډسیبل شوي وي د هغو دپاره دا ویډیو دا لازمي وګورئ. کوم کسان چې دا خوښوي چې زه دې واپس زړه ایډي راوباسم او زړه ایډي دې استعمال کړم. ډېر کسان داسې شته دی چې هغه ووایي چې یاره زما ایډي زما نه خراب شوې ده او هغه ایډي به زه واپس څنګه استعمال کړم. نو د هغې دپاره دا ویډیو لازمي ده. لازما دا ویډیو وګورئ تر اخره پورې. ملګرو ویډیو شروع کېدو نه مخکې یو وړوکی شان درخواست دی، که چېرته تاسو زما د یوټیوب چینل نه یې سبسکرایب کړی مهرباني وکړئ دا سبسکرایب کړئ، ورسره د دې ګنټۍ نشان ووهئ. دې دپاره چې کومه ویډیو هم زه اپلوډ کړم چې هغه تاسو ته په ټایم باندې نوټیفیکیشن میلاویږي. ملګرو په دې باندې تاسو خرچه نه راځي، تاسو ته پیسې نقصان نشته دی، زما لپاره پرې غټه فایده ده. نو زه تاسو نه امید ساتم چې تاسو به زما دا چینل خامخا سبسکرایب کړئ. ملګرو راځئ شروع کوم، تاسو ته دا طریقه درښیم. د ټولو نه به اول راشي تاسو ملګرو فیسبوک له فیسبوک کې چې کوم تاسو نوی اکاونټ جوړ کړی هغه به تاسو لګ آوټ کوئ. ملګرو هر قسم ایډي چې ستاسو وي هغه به تاسو کتی شئ فین یور اکاونټ، یعنې ستاسو چې کوم مخکینی اکاونټ دی هغه تاسو رایستی شئ. صحیح ده ملګرو؟ په دې طریقه باندې به تاسو دغه وکئ. ملګرو په دې کې تاسو دا کولی شئ چې که په جیمیل باندې تاسو اکاونټ جوړ کړی چېرته نو هغه جیمیل به پکې ور واچوئ، او که نه په جیمیل هم نه جوړ کړی مثال په طور ما دا یو جیمیل پکې ور واچوي چې ګورم چې په دې باندې زما ایډي شته که نشته. نه په دې باندې زما ایډي نشته. دغه شانتې ملګرو زه هسې تاسو ته 0310 دا زما یو په دې باندې مخکې زما یو ایډي وه، تاسو کتی شئ تنها ژوند. صحیح ده؟ نو دا ایډي د ملګرو دا زه څنګه استعمالولی شم؟ نو د دې طریقه دا ده چې دې نمبر له به میسج لاړ شي، هغه میسج کې به تاسو ته دغه لیکلي. صحیح ده؟ تاسو ته به لیکلي چې یاره تاسو په څه طریقه باندې دا ایډي استعمالول غواړئ. نو هغه ایډي چې کومه ده هغه میسج کې چې کوم نمبر یې هغه به تاسو په دې کې ولیکئ، او هغه چې تاسو ولیکئ نو تاسو به ایډي بېرته نوی پاسورډ ورکئ او تاسو هغه زړه ایډي چې کومه ده نو هغه به خلاصه شي. کومو کسانو ته چې دې ویډیو فایده ورسولي دا ویډیو لایک کړئ، دا چینل ورسره سبسکرایب کړئ. بخښنه غواړم ملګرو که چېرته تاسو دې ویډیو کې څه غلطي موندلې وي نو زه نه معافي غواړم. او که ویډیو مو خوښ شوي دا ویډیو لایک کړئ، دا ویډیو ورسره شیر کړئ. راتلونکې ویډیو پورې اجازه غواړم. د الله په امان.